نن سبا وای وړه چې دی هغه ډیر زیات ارزان شوی دی خو کله چې تاسو دکان ته لاړ شئ نو هلته کې تاسو ته په ارزان ریټ باندې چې دی اوړه نه میلاویږي لکه کم چې په فیسبوک کې چلیږي کم پوسټونه چلیږي کم ویډیوګانې چلیږي نو تاسو ته هغه وړه چې دی دا نه میلاویږي تاسو به نه دلته کې به لیکلی چې په 1900 باندې څوک وایي په 1200 څوک وایي په 1300 باندې چې دی تاسو ته به وړو کې تر وړه چې دا میلاویږي خو کله چې تاسو دکان ته لاړ شئ نو تاسو ته هغه وړه چې دی هغه به دغې ریټ نه میلاویږي او هلته کې کم کسان چې ویډیو کوي نو هغه هم د دکاندار نه چې دی انټرویو اخلي هغه هم وایي زموږ سره وړه چې دي په دغې ریټ باندې دي نو کم کسان چې تاسو ته چې په دغې ریټ باندې دا وړه دي نو دوی په مارکیټ کې تپوس کوي کم ځای کې چې مین مارکیټ دی دی هلته کې تپوس کوي د کلي په دکان کې د دې د ریټ چې دی تپوس نه کېږي ولې چې هلته کې رارسي نو 100 روپۍ چې دی تاسو ته هغه وړه چې دي دا ګران پرېوځي بل لا ځینې کسان هلته کې د میلونو په خوا کې چې دی تپوس کوي نو په هغې باندې کرایه هم نه لګېدلې او د میل نه ډایرکټ چې دی هغه وړه راغستي نو هلته کې ارزاني او کله چې دا مارکیټ ته راشي د مارکیټ نه بیا لوکل وړو دکانونو ته راځي نو د هغې سره د دې په ریټ کې چې دی سیوایي راځي نن سبا چې دی 2100 روپۍ چې دی زموږ د علاقې د خپل علاقې خبره ته کوم چې دلته کې څلور دړۍ وړه چې دي هغه په 2100 روپۍ میلاویږي تاسو راته هم په کمنټس کې ووایئ چې ستاسو په علاقه کې چې دی په 100 روپۍ باندې څلور دړۍ وړه چې دي دا میلاویږي نو د فیسبوک په پوسټونو باندې چې دی په دې پسې مه ځئ چې په 1900 دی یا په 1200 دی یا په 1300 دی ځکه ما له دکاندار نه چې کله تپوس کوو نو هغه هر یو کس راځي تپوس کوي چې وړه چې دي دا خو نور ارزان شي او ستا سره چې دي دا ګران میلاویږي نو ګران د هغه سره نه میلاویږي هغه هلته کې چې دی 100 روپۍ چې دي دی ګران ورکوي دغه شانتې به پکې هغه کم دکاندار چې دله راوړي هغه پکې ګټلي ځکه 2-3 ځایه چې دی دا هر سره چې دی دا چینج کېږي نو د لوکل دکان ریټ چې دی نن سبا زموږ د علاقې هغه 2100 دی او تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې ستاسو په علاقه کې چې دی د وړو ریټ څه دی